السلام علیکم. نن لیکچر زمونږه ټاپک چې کوم دی نو هغه د یوزر کنسیډریشن ان ډیزاین. دا حصه ده د سافټویر پروجیکټ منیجمنت کورس او په دې کورس کې به نن موږ ډسکشن ډیولپ کوو نو چې څومره یوزرز دي یا څومره سټیک هولډرز دي چې هغه موږ ټول د هغو چې کوم دغه دي هغه ټول یوزرز پکې موږ د هغو خیال وساتو او ډیزاین داسې ډیولپ کړو چې ټول یوزرز د هغې نه هغو ته فایده میلاو شي. بالا سکسسفول وي چې هر یو یوزر یو شان هغه یوز کولی شي، هغه که اینډ یوزر دی، هغه که آنر دی او د هغې نه علاوه هغه که داسې بل یوزر دی چې هغه افیکټ کیږي د دې سافټویر نه. دا راځو وروسته ډسکس کوو د یوزر دا ټایپس بیا ګورو. دلته خبره کوي چې when designing a product one of the most important thing to take into consideration is the end user. وایي کله چې موږ سافټویر ډیزاین کوو یا موږ سافټویر ډیولپ کوو نو اولنی فوکس به زموږ اینډ یوزر وي. اینډ یوزر هغې ته وایي څوک چې دا سافټویر یوز کوي. نو موږ به زموږ ویو پوینټ به دا چې اینډ یوزر به دا سافټویر څنګه یوز کولی شي. نو چې هغه موږ اینډ یوزر کنسیډر کړو نو زموږ سافټویر به په صحیح طریقه ډیزاین کیږي او د هغه کم دغه چې دي ویلیوز چې دي یا چې هغه په کوم څیزونو کې انټرسټډ دي هغه موږ ته پته وي نو زموږ سافټویر به اکارډینګ ټو د یوزر اینډ یوزر ریکوایرمنټس ډیزاین شي. ښه جي د دې نه علاوه که تاسو سوچ وکئ نو په سټیک هولډرز کې زموږ سره اینډ یوزر راځي، کلاینټس راځي، منیجرز راځي او سیسټم ایډمنسټریټرز راځي او د دې ټولو ریکوایرمنټس مختلف کیدای شي. نو چې د دې ټولو ریکوایرمنټس مختلف کیدای شي نو د دې ټولو انوالومنټ په سافټویر ډیزاین کې هم ډیر زیات لازمي دی او زموږ سافټویر ډیزاین بالا سکسسفول وي یا زموږ سافټویر پروډکټ بالا سکسسفول وي چې موږ د دې ټولو سټیک هولډرز نیډز کنسیډر کړو چې د دوی ضرورتونه یا د دوی نیډز څه دي په دې سافټویر کې، په دې پروډکټ کې. د هغې نه پس به زموږ سافټویر سکسسفول وي. بیسیک چې سټیک هولډرز دي نو هغې په 3 کیټګریز کې ډیوایډ کړل دي چې په هغې کې اولنی دی پرایمري یوزر، دویم دی سیکنډري یوزر او تھرډ دی ټریټوري یوزرز. نو پرایمري یوزر هغه یوزر وي کوم چې دا پروډکټ یوز کوي. زه بیا تاسو ته اگزامپل در کوم د دې. سیکنډري یوزر هغه یوزر وي چې په دا پروډکټ ریګولر بیس باندې نه یوز کوي خو بیا هم په څه نه څه طریقه انوالو وي په دې پروډکټ په یوزیج کې. او ټریټوري یوزر هغه یوزر وي چې هغه کله پروډکټ کله یوز کولی هم شي کله یې نه شي یوز کولی خو د پروډکټ د سکسس د وجې نه هغه افیکټ کیږي. که پروډکټ سکسسفول وي نو دا ټریټوري یوزر به هم هغه ته به څه فایده میلاویږي، که پروډکټ فیل وي نو هغه به افیکټ کیږي. اوس راځو زه تاسو ته یو اگزامپل در کوم. فار ایگزامپل یو سافټویر دی، فار ایگزامپل فوډ پانډا یو سافټویر دی چې هغه یا یو اپلیکیشن دی، موبایل اپلیکیشن دی چې په هغې باندې خلک آنلاین د ریسټورنټس نه فوډ دغه کولی شي، آرډر کولی شي. نو اوس دا آنلاین چې زه یو کسټمر یم، یو یوزر یم او زه یو ریسټورنټ سلیکټ کړم او په هغې کې مختلف میلز آپشن وي چې یاره دا فوډ لیست دی یا په دې ډینر کې دا سیزونه زموږ سره انکلوډ دي ریسټورنټ والا پکې هغه مینیوز اویلیبل وي. نو زه چې دا مختلف مینیوز سلیکټ کوم یا یو د ډینر دپاره یا د یو سپیسیفیک میل سلیکټ کوم نو زه اینډ یوزر شوم یا څومره چې کسټمرز دي په سیټي کې چې هغه فوډ آرډر کوي نو دغه اینډ یوزر شو، دغه دا پروډکټ یوز کوي. نو اوس دا فوډ پانډا اپ ډیزاین چې دی نو ډیفینټلی دا اینډ یوزر افیکټ کوي، دا څوک چې دا پروډکټ دغه کوي یوز کوي. اوس دا کسټمر دی دا یو مینیو د فامینیو کې ورته مختلف ډیشز اویلیبل دي نو دا ډیشز دا لیست داسې ډیزاین شوی چې دا اینډ یوزر چې دی نو دا په دې لیست باندې پوهیږي او په اسانه طریقه باندې هغه میل سلیکټ کولی شي.
نو د دې مطلب دا شو چې هغه اینډ یوزر سټیسفاید دی او هغه میل سلیکټ کو بیا آرډر ورکو بیا ټایم ورته وښودو چې په دې ټایم باندې ماته دا فوډ دغه دی پکار دی دا ټوټل سیزونه نو اینډ یوزر په دغه ټایم کې دا څوک چې فوډ آرډر کوي دغه اینډ یوزر شو یا پرایمري یوزر شو اوس راځو سیکنډري یوزر ته سیکنډري یوزر کې ډایرکټ دا اپلیکیشن چې دی دا ډایرکټ نه یوز کی اپ ډایرکټ نه یوز کوي خو بیا هم کله ناکله یوز کوي اوس د دې خبرې دپاره اگزامپل څه دی فار ایگزامپل یو ایجوکیشنل اپ دی چې هغه د چایلډز دپاره دی او د چایلډز یا د کډز دپاره دی چې کډز پکې فار ایگزامپل د الفابیټس یې زده کړي انګلیش الفابیټس یې زده کړي داسې یو اپ دی د ماشومانو دپاره چې دا انګلیش الفابیټس یې زده کړي د دې نه علاوه ایډیشن او سبټریکشن ماشومان یې زده کړي د هغو دپاره یو کمپني یو اپ جوړ کړی دی د ماشومانو دپاره نو اوس دا اپ چې یوز کوي نو پرایمري یوزرز به د دې څوک وي چایلډز یا ماشومان چې بالکل سکول ته نه تلي یا اگزیکټلی سکول ته ایله سټارټ شوي داسې ماشومان به د دې پرایمري یوزرز وي خو د دې اپلیکیشن سیکنډري یوزرز به څوک وي د دې اپلیکیشن سیکنډري یوزرز به د دې چایلډز پیرنټس وي دا اپلیکیشن چې ولا چا څوک ډاونلوډ کوي او څوک یو ځل یا دوه درې ځله یوز کړي چې آیا د دې ماشوم دپاره دا اپلیکیشن ښه دی که نه دی ښه دا ماشوم یوز کولی شي دا به څه یې زده کړي که څه به یې زده نه کړي نو دا سیکنډري یوزر شو لکه دا ایجوکیشن اپ خو د چایلډز دپاره جوړ دی خو دا پیرنټ یې هم یوز کوي پار د انیشل پیریډ اف ټایم نو دا زموږ سره سیکنډري یوزر شو او موږ له پکار دی چې د دیو نیډز هم موږ کنسیډر کو وایل ډیزاینینګ ا سافټویر او ټریټوري یوزرز څوک دي ټریټوري یوزرز هغه دي چې د هغې د وجې نه که فرض که دا پراډکټ پیل شي نو هغو به هم افیکټ کیږي اوس د دې خبرې مقصد څوک دی د دې یوزرز څوک دي فار ایگزامپل تاسو ته ما د ریسټورنټس یا د فوډ پانډا اگزامپل درکو نو اوس په فوډ پانډا کې فوډ پانډا فار ایگزامپل یو کمپني ده چې هغو دغه فوډ دپاره دغه چین یا دغه سافټویر ډیولپ کړی دی او مختلف ریسټورنټس یې پکې انوالو کړي دي او کسټمرز چې کوم یو ریسټورنټ سلیکټ کړي نو هغه ریسټورنټ والا هغه فوډ آرډر ګیټ کړي او هغه فوډ بیا ډیلیور کوي نو اوس فوډ پانډا خو ځان له سافټویر کمپني ده یا سافټویر کمپني ده خو اوس د په دغه فوډ پانډا سافټویر کې چې کوم ریسټورنټس انوالو دي نو دا زموږ سره ټریټوري یوزرز دي چې هغه ریسټورنټس ځکه چې ریسټورنټس هغه آرډر ګیټ کړي او بیا هغه آرډر ډیلیور کړي نو اوس که فرض که دا ډیزاین ټیک نه او کسټمر دغه ریسټورنټس په صحیح طریقه نشي پیک کولی دغه لیسټ په صحیح طریقه یا هغه د میل نشي سلیکټ کولی دغه خوراک په صحیح طریقه نشي سلیکټ کولی په هغه مینیو کې نو بیا به ستا سره ریسټورنټس والا هم افیکټ کیږي هغو ته به آرډرز نه ځي نو ډیفینیټلی ریسټورنټس پکې هم زموږ سره انوالو دي په دې سیسټم کې یا په دې چین کې یا په دې سافټویر کې نو دا زموږ سره د ټریټوري یوزرز اگزامپل شو نو دا زموږ سره د سټیک هولډرز هغه اگزامپلز دي یا کیټیګریز دي چې دوی په ډیزاین کې په ډیزاین پیس کې ټول انوالو کول غواړي او هغه کم وایر فریمز یا کم پروټوټایپس چې ډیزاین شي نو چې د دیو پکې انوالو شي دا ټول سټیک هولډرز پکې انوالو شي او د هغې نه پس بیا امپلیمنټیشن طرف ته خبره لاړه شي بیا داسې ایشوز وي چې کله سافټویر ډیزاین شو یا سافټویر ډیولپ شو نو د هغې نه پس هم داسې ایشوز دي چې هغه ارایز کیدی شي او د سافټویر انټریکشن لکه یوزرز چې د دې سافټویر سره انټریکشن کوي نو هغه ایشوز څه دي فار ایگزامپل یو سافټویر دی تاسو د دې فار ایگزامپل د دغه دپاره ډیزاین کړی دی د یو د ایجوکیشن دپاره فار ایگزامپل د چایلډ دا ایگزامپل زه تاسو ته بیا در کوم چې دا چایلډز چې دي نو د ایجوکیشن سافټویر یوز کوي خو اوس که فرض که دیو بایسډ وي بایسډ مطلب دا دی که دیو پریویسلی داسې نور ټولز یا اپلیکیشن یوز کړي وي چې د هغې سره فیملییر وي او هغه اپلیکیشن سره انډرسټینډینګ راغلی هغه اپلیکیشن ډېر زیات یوز کړی نو د هغې د وجې نه که دا نوی اپلیکیشن د هغې نه ښه هم وي د هغې نه سرویسز هم ښه ورکوي کوالټي هم ښایي خو بیا هم هغه یوزر الریډي پریویسلی نور اپلیکیشن یوز کړي او په هغې کې انټرسټ وي نو هغو نه غواړي چې دا نوی اپلیکیشن یوز کړي
نو د دې د وجې نه هم ایشوز راتلی شي. دا ایشوز به څنګه هینډل کوئ او دا به څنګه یوزرز به څنګه انوالو کوئ په دې دغه کې چې هغو دا نوي پراډکټ هم یوز کړي. لکه زه به تاسو ته د دې داسې مثال درکړم چې لکه یو دغه دی څه ورته وایي فار ایگزامپل زما یاهو اکاونټ دی، یاهو میل اکاونټ دی او زه د ډېر وخت نه یاهو اکاونټ یوز کوم. فار ایگزامپل اوس یاهو چې دی نو هغه څه نه څه ابسولیټ شو، لکه ډېر خلک یې نه یوز کوي. الریډي چې کوم کسان د یاهو سره فیملر دي او یاهو انټرفیس یې خوښ دی هغه یوز کوي، نو هغو نه غواړي چې جیمیل ته شفټ شي او جیمیل اکاونټ یوز کړي یا چې کوم نیو ایمیلز دي چې په هغې کې سرویسز ډېر دي هغه یوز کړي. نو داسې ایشوز هم ارایز کېدی شي. د دې نه علاوه ډیولپرز چې کوم دي نو دیو ډېر زیات ایکسپرټ وي په ټیکنالوژي کې او دیو ټیکنالوژي په اسانه باندې یوز کولی شي، خو دیو هغه سمپل چې کوم لو لیول یوزرز دي چې هغو ټیکنالوژي سره د سره لکه اینډ یوزرز دي چې هغو ټیکنالوژي سره فیملر نه دي، نو هغو چې هغه انټرفیس یوز کوي نو هغو ته ډېره زیاته ګرانه وي. نو کوم چې ټیکنیکل پرسنز دي یا ډیولپرز دي هغو دپاره هم دا ډېره ګرانه وي چې د هغو دا سکرین داسې ډیزاین کړي چې هغو ورته بالکل دغه نن ټیکنیکل پرسن په نظر باندې وګوري، لکه د پرایمري یوزر په نظر ورته وګوري. نو دا هم ایشوز ارایز کېدی شي. نو دا ایشوز د ختمولو دپاره موږ له پکار ده چې یوزرز فرندلی انټرفیسز جوړ کړو چې په هغې کې دا ټول ایشوز د ټولو یوزرز چې کوم نیډز دي هغه پکې پوره شي. A good strategy to consider is to design a product for both beginner user and end user. او د ښه strategy به زموږ سره دا چې موږ د beginners user او د expert user دواړه کنسیډر کړو، د دواړو چې کوم نیډز دي هغه کنسیډر کړو او خپل سافټویر ډیزاین داسې جوړ کړو چې په هغې کې موږ بګینر چې کوم دي او کوم چې ایکسپرټ دي دواړه پکې انوالو وي. او د دې نه علاوه که فرض که موږ دا بګینر یوزرز یا چې کوم لیمینز دي چې څوک په ټیکنیکل نه دي، ټیکنیکل او نان ټیکنیکل یوزرز چې موږ دواړه کنسیډر کړو نو هغه بټوین یوزرز چې کوم دي یا انټرمیډیټ یوزرز چې کوم دي هغه به پکې په خپله انوالو شي. د دې نه علاوه په سافټویر ډیزاین کې دا هم کتل غواړي چې په دې کې د یوزرز زه به خبره د اینډ یوزر وکړم چې د اینډ یوزرز خپل داسې څه لیمیټیشنز وي چې هغه موږ په سافټویر کې په ډیزاین کې هم کنسیډر کړو. لکه فار ایگزامپل پرسپچوال اور سینسري لیمیټیشنز، لکه اوس په یو ویب پیج دی او په هغه ویب پیج باندې موږ هغه ټیکسټ دومره زیات کړی دی یا مختلف بټنز او سکرول بارز او دا څیزونه هم دومره ډېر کړي چې هغه یوزر نه بیا هغه کم دغه چې دی هغه نشي ګیټ کولی، هغه نه خبره هیر شي کمپلیټ. لکه زه یم چې فرض کړه کنټنټ پې دومره سیوا دی چې د هغې د وجې نه هغه پکې انټرسټ نشي پیدا کولی په ویب پیج کې، یا چې کوم پارټیکولر آیډیا ورکول غواړي یوزر ته هغه ورک نه کړی شي. لکه د هغه کم پرسپشن چې دی یا هغه آی لیمیټیشنز به ورته زه ووایم هغې په صحیح طریقه ګیټ نه کړي. یا فار ایگزامپل داسې کلرز موږ یوز کړي چې د هغې د وجې نه هغه نشي آیډنټیفای کولی هغه څیزونه. یا فار ایگزامپل مختلف ډیشز دي او هغه ډیشز موږ په یو لیست کې اچیل دي او هغه په هغه لیست کې یا په هغه فار ایگزامپل په یو ویب پیج باندې خو د هغې کلرز چې کوم دي هغه لکه بعضې کسانو ته لکه دا کوم آی لیمیټیشنز دي ورته آی سایټ یا هغه شان نه وي، هغه کلرز نشي ډفرنشیټ کولی. نو دا څیزونه پکې هم دا لیمیټیشنز پکې هم کنسیډر کول غواړي په ډیزاین سافټویر ډیزاینینګ ټایم کې. د دې سره سره کاګنیټیو اور میموري لیمیټیشنز، داسې کسان وي چې د هغو میموري لیمیټیشنز وي، خبره ترې ډېره زیاته زر یېرېږي، نو د هغې د دیو چې کوم لیمیټیشنز دي دا هم کنسیډر کول غواړي. یا فار ایگزامپل زه یم چې یو کس دی هغه ډیپ دی یا کوڼ دی هغه نه اوري، آواز نه اوري او یوه ویډیو ده هغه یوه ویډیو ګوري او په ویډیو باندې ټیکسټ نه هغه په ویډیو کې انټرسټ دی چې هغه ویډیو وګوري خو هغه په هغې باندې چې کوم آواز لګېدلی دی هغه آواز نه اوري، نو دا خو د لیمیټیشن شو د دې کس. نو اوس دا لیمیټیشن به هغه سافټویر کمپني یا څوک چې سافټویر ډیزاین کوي هغه به څنګه لرې کوي. هغې لپاره پکار ده چې هغه په هغه ویډیو باندې ټیکسټ هم ورکړي،
چې په ویډیو باندې ټیکسټ نو دا کم کس چې आवाज نه اوري پرس کا وایس لیمیټیشن دی ورته نو هغه به ویډیو خو هغه ګوري نظر خو کار کوي خو د دې سره سره په ویډیو کې چې کوم وایس دی نو چې هغه په ټیکسچوال فارم کې په سب ټایټلز کې وسره راشي نو داسې ټایپ لیمیټیشنز به موږ هم په ډیزاین کې کنسیډر کوو د دې سره کلچرل لیمیټیشنز هم دي مختلف کلچرز خپل د هر کلچر خپل کریکټریسټکس پراپرټیز وي نو هغه هم فار ایگزامپل لینګویج دی د هر په هر کنټری کې خپل لینګویج یوز کیږي نو هغه لینګویج په ډیزاین کې مونږه لینګویج هم کنسیډر کوو لکه اوس فار ایگزامپل زم چې په پاکستان کې لکه په کې پی کې فار ایگزامپل پښتو لینګویج یوز کیږي خو موږ ټول سافټویر کې سوچ وکړو نو ټول په انګلیش کې دي موږ پکې هغه پښتو یا اردو ورډز بالکل نو یوز کوو کنه نو دا هغه کلچرل لیمیټیشنز دي چې کم ټیکنیکل پیپل دي یا چې کم ایجوکیټډ خلک دي هغه خو هغه سافټویر یوز کوي هغه په انګلیش پوهیږي خو کم خلک چې په اردو پوهیږي یا صرف پښتو پوهیږي نو هغه لپاره پکار دي چې موږ هغه ورډینګ داسې وکړو دا کلچرل خیال وساتو او سافټویر په هغه طریقه ډیزاین کو نو دا هم یو امپارټنٹ پوینټ دی چې ډیورینګ سافټویر ډیزاین کنسیډر کول غواړي د دې نه علاوه کله چې موږ ډیزاین سیشنز ارینج کوو د دې خبرې مطلب څه دی د دې خبرې مطلب دا دی چې تاسو ته ما په اوله کې د کلاس دغه دا زموږ د کلاس ګول دا چې موږ یوزرز کنسیډر کو نو کله چې موږ سافټویر ډیزاین یا وایر فریمز یا پروټوټایپ ډیزاینز کو نو پکار ده چې کم ان یوزرز دي هغه سره موږ سیشنز وکړو میټینګز سره وکړو هغه انوالو کو هغه ډیزاینز وګورو چې یاره زموږ دا ډیزاین داسې دی د دې پروټوټایپ کله چې په یو بټن باندې کلیک کړي نو دا داسې دی بل پیج ته ځي او د یو پیج نه بل پیج ته په دې طریقه ریډایرکټ کیږي نو چې کله موږ د ان یوزر سره سیشنز وکړو یا میټینګز سره وکړو نو د هغو نه هم موږ ته مختلف آیډیاز راتلی شي چې د هغې د وجې نه موږ خپل پروټوټایپ کې امپارټنټ فیچرز ایډ کولی شو د دې نه علاوه سپرنټ ډیموز کې هم موږ یوزرز انوالو کولی شو ان یوزرز سپرنټ څه ته وایي سپرنټ ما تاسو ته په ایجایل میتھډالوجي کې سپرنټ یو ډېر زیات امپارټنټ پوینټ دی سپرنټ اصل کې یو میټینګ وي چې د 2 هفتې یا یوه میاشت پس کیږي چې په دې کې موږ کمپلیټ یو د میاشتې کار اساین کو چې یاره په دې کې به موږ دا فیچر دغه کوو دا فیچر به په دې سپرنټ کې موږ کمپلیټ کوو نو چې کله سپرنټ کمپلیټ شي او نیکسټ سپرنټ کیږي نو د پریویس سپرنټ چې کوم فیچرز یا کوم کار هغه پکې ډسکس کیږي نو چې دغه ډسکس کیږي نو په دغه سپرنټ یا موږ بیا د دغه سپرنټ فیچرز چې دی کوم چې ډیولپ شوی د دغه یو ډیمو موږ ډیزاین کو in the form of lecture in the form of just talk whatever it will be so هغه کې هم موږ ان یوزر انوالو کو چې دغه سپرنټ کې چې موږ کوم فیچر ډیولپ کړی دی هغه موږ هغه ان یوزر ته شو کو وښایو ورته لکه اوس فار ایگزامپل یو بلډینګ ډیزاین کیږي یا یو بلډینګ جوړیږي نو په انیشلی په هغې باندې خو هغه آنرز چې دي یا انجینیرز چې دي هغه وزټ کوي او هغه ګوري یاره په دې ځای کې دا ایشو ده دا مسله ده په دې دا دغه داسې نو پکار ده هغه ډیزاین په هغه ټایم کې چینج کړي خو په سافټویر خو یو ټینجیبل سیز نه دی نو هغې دپاره چې کله فیچرز ډیولپ کیږي یا چې فیچرز ډیزاین کیږي نو دغه شان سیشن یا ډیمو ورکول غواړي ان یوزرز ته او د هغې نه پس د هغو نه آیډیاز اخیستل غواړي د هغو سیټسفیکشن پکار دی چې زموږ سافټویر سکسیسفولي هغه کلاینټ دی سیټسفای شي Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.